حدیث مبارک کې راځي ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم. درې کسان داسې دي چې الله به قیامت په ورځ دې سره د شفقت او د رحم والا خبرې نه کوي، خو خبرې کوي انتهایی غضبناک وي، به غصه به ورته سخت. ولهم عذاب عظیم، او الله ولا سخت عذاب هم تیار کړی دی. صحابه متوجي شو چې دا به کم درې کسان وي، چېرته مونږ خو پکې نه یو، مونږ خو حدیث وورو په یو غوږ په بل غوږ یو باسو، به قصه ختم شي. صحابه سره فکر پیدا شو چې دا کم بدبخت درې کسان وي چې الله رب العزت په سره د شفقت خبرې هم نه کوي، او دنیا کې وته د جهنم فیصله اورولې ده. نبی علیہ السلام او فرمایل شیخ زان، یو هغه بوډا عمر رسیدا چې په دغه عمر رسیدا باوجود دا زنا کې اخته وي. چې انسان بوډا شي، سپینګری شي، عمومي طور سره د زنا هغه قوت ختم شي یا کمزوري شي، دا زنا نشي کولی. خو یو سړی دومره حد پورې لاړو چې بوډام شو بیا هم په زنا کې اخته دی، نو الله ته انتهایی مبغوث ترین سړی دی. دویم وملک کذاب، یو هغه بادشاه چې قوم سره د دروغ وعده کوي، زه به تاسو له داسې حکم، زه به داسې حکم، شنه باغونه ورته ښیي. نو داسې بادشاه او خلیفه چې قوم سره د دروغ وعده کوي، ځان په خپل منصب ته ورسوي، په سیټ کینی او بیا د قوم سره وعده نه پوره کوي، نو دا هم د الله په نسبت باندې مبغوث ترین ناخوښه بنده دی. الله به ول سخت سزا ورکړي. وعائل مستكبر، یو هغه فقیر او غریب چې وی فقیر او غریب یو ځان لوی غني تکبر کوي. علما فرمایي د تکبر هم خپل اسباب دي کنه. تکبر ته خو بس پسکه کنه، یا بتا سره مال دولت وی پاغه بدن ځان روکوي، او یا بجې تا سره یو مقام او مرتبه وي، په یو غټ سر او منصب باندې بناس وي، پاغه بدن ځان روکوي، یا بجې ته حسن جمال خوبصورت ډېر زیاته په خپل حسن باندې ځان روکوي. یعنی دا اسباب د تکبر دي چې بدی سيزونو باندې انسان ځان لوی غني. نو فقیر دی، فقیر د سره نه مال دولت شتا، نو سره جاه او جلال شتا، او د فقیر زندگی د سې چې ښه پسخه کپڑے ځان ښه ساتي عمومي طور سره. نو چې فقیر شي او ځان لوی غني تکبر کوي، نو فقیر متکبر الله ته نه دی خوښ. تا سره خو به د تکبر اسباب هم نشته، تکبر پس کې چې چا سره شته ولوي کوي هغه الله ته نه خوښ دي.